أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور سورۃ حج آخر دے مخکی آیتونو کې تذکرہ دا خلقو چې هغې مهاجرین دی هجرت کړلی د الله په لار کې بیا هغې قتل کړی شي دي یا مړه دي په خپل مرګ باندې نو الله رب العزت وی زه به وله ښایسته رزق ورکم د دنیا دا رزق دا به څه رزقي د هغې رزق مقابله کې کوم چې الله ورکوي دارنګې داسې ځای ته به داخل کو چې دی به یې خوښوي دارنګې چا چې بدل واغس پشان داغی چې هغه له تکلیف ورکړی شوی دی عام طور باندې مسلمانان مجاهدین الله والا هغوی ته تکلیفونه رسولی کیږي نو الله رب العزت قادر دی چې د هغې بدل والی لیکن الله رب العزت لږ وخت پورې راکاږي الله صبر کوي نو کله الله رب العزت په دنیا کې بدل واخلي او کله مر نرستو واخلي مسله توحید وا الله رب العزت اختیارات دي کارونه دي بل څوک پکې شریک نشتی څوک چې د الله نه سوا بل چا ته رامدد شوی نو دا خو غلط کوي د هغې خو حق نشته د الوهیت د هغې خو حق نشته د بلنې باران د راورولو خبرم الله کوله دا زما کار دی ځمکه د هغې نه فصلونه راخیجول او دا ځمکه شنه کول الله وی دا زما کار دی سچې آسمانونو کې ځمکه کې الله رب العزت وی دا ټول زما په اختیار کې دي دا ټول زما ملک دی که څوک دا وایي چې زه د الله حمد و ثنا کوم د الله تعریفونه کوم نو ګورئ الله د خلقو د تعریفونو نه غني دی الله غني ذات دی که څوک دا وایي ما ول څه ورکړو د الله په نوم باندې مې ورکړو نو دین هم الله غنی دی بے پروا دی که څوک وایي ما د الله حمد و ثنا وکړه الله د هغې نم غنی دی د هغې ته ضرورت نشتی الله حمید دی ستایلی شی دی د آیتونو کې نورا تذکره کوي یو د ځمکه کې چې څه دي الله وایي دا مې ستاسو دپاره پیدا کړي ستاسو مسخر کړي مې دي دارنګې د کښتۍ ته ګوره دا په دریاب کې چلیږي د الله په حکم اسمان دا چې راټینګ شوی دی نو دا ځانه نه دی ټینګ
دا د الله په حکم باندې راټینګ شوی دی. دا به داسې چا لیدلي چې دومره غټ چت وي او هغې ته دې ستن نه وي او هغه دې دغسې شان ټینګ شي. یو ذات دی چې هغه اسمانونه یې راټینګ کړلي، په ځمکه باندې را پرېوځي نه. ها کله چې قیامت کوي نو الله به یې راوغورځوي، قیامت به کي. ژوندي کول، مړه کول، پیدا کول دا د الله کار دی، اختیارات د الله دي. خدا انسان چې دی ناشکره. الله رب العزت وی د هر انسان د هر امت د پاره مې طریقه د قربانی مقرر کړله. نو بعضې خلک داسې دي چې هغه د الله حکم منونکي دي، نو په هغې طریقې باندې هغه قربانی کوي. ځان الله ته نږدې کول غواړي، په هغه طریقې باندې ځان نږدې کوي. لیکن بعضې خلک به بیا هم ستا سره جګړې کوي. نو تا د دین نه رانه کاږي، تا د دین نه اونه باسي، تا باندې دی په دین کې غالب نشي. ستا کار دی الله طرف ته رابلل. که دا خلک بیا هم نقل آریږي، وایا الله ښه پوهېږي، الله به فیصله کوي قیامت په ورځ باندې. تاسو کوم څه کې اختلاف کوئ. د الله نه سوا دا خلک لګیا دي، بندگی کوي، عبادتونه کوي چې د هغې څه حق نشتی، د هغې څه دلیل نشتی. او دا خلک داسې دي چې کله دې ته توحید بیانولی کېږي، د الله آیاتونه واضح واضح بیانولی کېږي، نو الله رب العزت وایي چې بعضې خلک داسې دي چې د هغې په مخونو کې بعد د توحید د بیان د وجې نه، د الله د آیاتونو د بیان د وجې نه، د سنت د وجې نه، د کافرانو په زړه کې په مخ کې به بدوالی ښکارېږي. کافرانو دغه خبرې نه خوښې، د بېدین خلکو دغه خبرې نه خوښې، نو د هغې دا بدې شي، نو هغه اثر د دې په مخونو کې مخکاري. او بیا دام نږدې بعضې خلک داسي چې حمله وکړي په دغه سړي باندې، څوک چې دین بیانوي، څوک چې حق بیانوي، څوک چې توحید بیانوي، نو د دې بیا دا کوشش ومي چې دا راونسم او دی راښکته کم. ممبر باندې ولاړ دی، ممبر نه راښکته کم. سټیج باندې ولاړ دی، د سټیج نه راښکته کم. نو الله رب العزت د هغې تذکره کوي. د دې خلکو دپاره ور هغه ځای دی، شر ځای دی، ناکاره ځای دی. الله یې د کافرو سره وعده کړله چې تاسو به دغې ته ځئ. ورپسې بیا مثال بیانوي د توحید، رد شرک، هغې دپاره مثال بیانوي. بیا الم تر ان الله سخر لکم ما فی الارض، اے ته نه ګورې یقینا د الله په الله مسخر کړي ستاسو دپاره چې په ځمکه کې دي، څه چې په دې ځمکه کې دي الله ستاسو دپاره مسخر کړي، ستاسو په کار کې لګولي. والفلک او کشته هم الله ستاسو په کار کې لګوله، تجری فی البحر بامره چې چلیږي د الله په حکم په دریاب کې. دا کشته چلیږي دریاب کې د الله په حکم. الله رب العزت دا ستا دپاره پیدا کړلی، ستاسو دپاره مسخر کړلی. نو دا ټوله دنیا دا ستا دپاره پیدا کړله، ستا د فایدې دپاره، او ته د الله خپل ځان دپاره پیدا کړی. نو تا کار ونه کو. کم څیزونه دنیا چې څومره ده هغه ستا په کار کې لګیا ده، ستا کار کوي.
لیکن تا کارونه کوم چې صد پاره چې الله ته پیدا کړی وي. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ اور راټینګي الله اسمان درا پریوتو د ځمکې په ځمکه باندې الا بإذنه مگر را پریوزي به د الله په حکم. کله چې الله وغواړي قیامت کې یې نو راو مات به کی اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت التوي اسمان به اوچوي ټوکړې ټوکړې بشي رارتاو بشي. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم یقینا الله دې په خلق باندې خامخا نرمي کوونکې مهربان. دې خلقو د ګوره څومره نافرمانیانې کوي بیا الله رب العزت وسره مینه هم کوي. الله رب العزت په مهرباني هم کوي. الله په ځمکه باندې د اوسېږي الله ولا رزق هم ورکوي. دا ټول کارونه چې الله رب العزت کوي د لپاره کوي د لګیا د خلاف کوي. وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم الله هغه ذات دی چې تاسو پیدا کړی اول کې نو ثم يميتكم نو بیا به مړه کوي تاسو ثم يحييكم نو بیا به راژوندي کوي تاسو. اول کې تاسو نشوي نو د نش نشته کړی هغه ته وایي احیا. اول کې پیدای کړی راژوندي کړی مخکې داسې وایي لکه مړه نو راژوندي کړی. ثم يميتكم نو بیا مړه کوي تاسو نو بیا به خپل حال نه وځئ ژوند نه به وځئ. دا ژوند د دنیا به ختم شي نو بیا د رستو بیا را پورته کوي ثم يحييكم نو بیا به راژوندي کوي تاسو. ان الانسان لکفور یقین انسان خامخا دی ناشکره دی بیا ناشکري کوي شکریه ادا نه کړه. او هغه خالق هغه ذات چې ته اول نه پیدا کړې بیا ژوند یې درکړل نه په دنیا کې ته اوسېږې نو بیا به دې مړ کوي نو بیا به دې را پورته کوي. لکل امت جعلنا منسکا دار امت د پاره د هر یو ډلې د پاره ګرځولې موږ طریقه د قربانۍ هم ناسکو دی پاک طریقې باندې قرباني کوونکي فلا ينازعنك فی الامر نو دی غالب نشي پتا باندې دی رانه کاږي تالرا تا اون باسی د دیننا فلا ينازعنك نو دی جګړهونه کې غالب نشي پتا باندې په دین کې. ودعو الى ربک او تخراب الکو خپل رب طرف ته خپل رب توحید طرف ته د الله دین طرف ته را بلل کوا ستا کار دا دی چې ته به داسې کار کې را بلل به کې الله ته. انک لعلی هدی مستقیم یقینا ته خامخا په هدایت باندې سیدا لار باندې سیدا هدایت باندې کلک هدایت باندې کلک لار باندې هدایت باندې ته روانې. خلق لګیایي څوک سوی وی با وین جادلوک فقل کدا خلق ستا سره بیا هم جګړه کوي نه قلاریږي نو فقل الله اعلم ورته ووایه الله ښه پوهېږي بما تعملون په هغه څه باندې تاسو کوم عملونه کوئ. تاسو چې څه کوئ په دې ټول هر څه باندې الله پوهېږي نو سبا بدله بیا د هغې بدله درکوي. الله يحكم بينكم يوم القيامه الله به فیصله کوي تاسو منځ کې د قیامت پر ورځ فيما كنتم فيه تختلفون په هغه څه کې چې تاسو به اختلاف کوئ. تاسو کوم اختلاف کوئ د بعض خلک خو کار یې اختلاف د کار د اختلاف در اختلاف نو یا الله به فیصله کوي. ته چې دا څومره مخالفتونه کوې څومره چې ته لګیایې خلاف کې دشمنی کې د دین سره کې د توحید سره ستا دشمنی ده د دین سره ستا دشمنی ده الله فیصله کوي سبا قیامت کې کنه.
علم تعلم ان الله یعلم ما فی السماوات والارض، اے تن پوئے یقینا اللہ پوئے گی پاغ سچ پاسمانوں کی دی پزمک کی دی، سچ آسمانوں کی دی سچ پزمک کی دی پدے بانے پوہا دے اللہ. ان ذالک کی فی کتاب، یقینا دا خبر پا کتاب کی دی پا لوح محفوظ کی دی. ان ذالک اللہ یسیر، یقینا دا پا اللہ باندی دی آسان. ہر صدا اللہ پا علم کی دی، ہر سو اللہ تا معلوم دی، ہر صدا اللہ پا کتاب کی لکلے شوی دی. ان ذالک اللہ یسیر، دا ټول څه چې دا اللہ تا آسان دی. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، او دا خلق بندگی کی دا اللہ نه سوا ما لم ينزل به سلطانا، آغا چې ندی نازل کړي اللہ پاغی میں سے دلیل، اللہ پی سے دلیل ندی نازل کړي، دی بندگی کی نو دبل بندگی کی دا اللہ نه سوا کئی. سوک لگیا دے یو ستل سرے کتا کر لے، سوک بل سدے سر کتا کر لے. سوک لگیا دے یو نصرانہ شکرانہ ورکی، سوک دبل ورکی، سوک دبل ورکی. اللہ ہی پریخو دے دے. ما لم ينزل به سلطانا، چنی نازل کری اللہ پاغی میں سے دلیل. وما لیس لهم به علم، او نشتے دے خلقو دا پارا پدے میں سے دلیل سے علم پوہا. وما للظالمین من نصیر، نشتے ظالمان دا پارا سوک مددگار. کم چی ظلم کے دا پارا بسوک مددگار بیا نہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، او کله چې لوسته کیږي په دې باندې آیاتونه زمونږه واضح واضح، تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر، نو پیجنې بتو په مخونو دا کسانو کې چې کفر کړل، منکر لرا، بدی لرا، خفگان لرا. تو بگے خفگان پیجنې ته چې کله مسله د توحید شروع کې نا باس لبگی بیائی دا اختلافی خبر شروع کرا، تا بسویلی نہیں دے بوئی گورا بیائی پا اولیاؤ پسی خبر شروع کرے، دروغ ہوئی خبر بطی وکے دے بے بل تب تاڑی. اولیاؤ خلاف سکھ نہ کئی، اولیاء کرام دی، بزرگان دی، پیغمبران دی، داغی خلاف سوک نہ کئی، خود صرف داوئی او داغی بندگی مکوئی بندگی دا اللہ کوئی. اختیارات ټول دا اللہ پلاس کی دی، نو بندگی دا اللہ کا آواز اللہ تکوا، غواړي نو اللہ نہ غواړه، نو دے بل تب دا خبر ابوزی. آپ دغی خبر بانے دا خلق یا کامیابی کی پدغی بانے خواہ دے جو دا اولیاء منکر دے خبر بطی اوکے دے بل تب تواڑی. تب خبر اوکے مخیم نا خبری تیرشی دی. ویوس خلق راوتی نوی خلق راوتی خیرات نمونی، درو ہوئی خیرات ولی نمونی، خیرات منی لیکن دے وی نا دا سچ رازی دا ویٹول زما جیب لرازی، دا خبر نمونی. دلتا یا دا نقصان پا کی پا دغزے کی گی، نو دے زکا وی زما دے خیرات نمونی ہوئی. مخ کی سقاطونا با کہے سقاط نمونی، اگر سقاط آجودا شیو آتے چکا مکسب کے نو دا سقاط نہ دے دیو تو دا سقاط تے ہوئی، سقاط دا سقا کولی او دا سقا کول منگا نمونو. اسقاط تے نا شیو جدا دے، اگا خو فیدیہ دا اعمالو منز دے روجہ دا داغ اعمالو فیدیہ نا فیدیہ نسوک انکار کی. چکل قرآن کریم کی وئی روجے بارکی ہوئی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کم یو سڑے چی داسی دے چی آغا دا روجے طاقت نشی لرلینو آغا دے یو مسکین لا دا یوی ورزی روجے پا مقابلہ کی دے یو مسکین لا سبا بیگا ڈوڑی ورکی. دا دینا با انکار سوک کئی
دی لګیا دی دی بل څه په مخه باندې اغستی دی دی غرض راغستی دی وایي څه چې راکړي دا مال راکړي زما په لاس کې دی راکړي زه به یې تقسیموم نو بیا تقسیموي نو څومره تقسیموي نو هغه ځان له څومره ږدي او نور له څومره ورکوي نو اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات کله چې لوسته کی په باندې آیاتونه زموږه واضح واضح تعریف فی وجوه الذین کفروا المنکر نو پیژنې به ته په مخونو د هغه کسانو کې چې کفر یې کړلی بدۍ لره خفګان لره یکادون نږدې دي یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا چې حملو کې په هغه چا باندې چې لولي په دې باندې آیاتونه زموږ په هغې باندې حملو کې حمله پې وکړي راښکته کي کښېنئ چپی کی غلے کی اللہ رب العزت قرآن کریم کی وہی چے داخلہ کے لئے گیا دی کل وہی اشمعزت قلوب الذین کفروا زرون دا خلق بنشی زرون خپشی زرون تنگشی اشمعزت قلوب الذین دغه خلقو زرونه تنگ شي مخ باندې اثر ښکار شي نږدې ده چې په دې ملا باندې په دې عالم باندې په دې موحد باندې په دې بیان کوونکي باندې حمله وکړي نو بل ځای کې الله رب العزت وایي چې کله پیغمبر بیان کړلی حق پرست بیان کړلی نو دې خلکو خپل لاسونه د هغې خولو ته ورسول بندولو دپاره یا دین دی بند کی خبر دی بند کی قرآن دی بند کی یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا نږدې دي چې حملو کې په هغه کسانو باندې چې بیانوي په دې باندې آیتونه زموږ قل افأنبئکم بشر من ذلکم وتوائنو آیا خبر درکم تاسو لا په شر د دې نه چې هغه زیات شر دی د دې نه شر درته وښیم چې په هغې باندې تاسو له خفګان پکار دی د دې نه زیات شر درته ښیم یا د دې دا عمل چې دی دا څومره بد عمل کوي دي نو د دې دپاره د مقابله کې د دې دپاره شر چې دی نه النار اور دی وعده الله وعده کړه دا د دې اور دا کسان سره کفرو چې کفر یې کړلی و بئس المصیر ډېر ناکاره ځای د ورتلو دی دا ډېر ناکاره ځای دی الله دې موږ وساتي نو الله یې وعده کړله کافر سره کافر ځای د جهنم اعدت للکافرین وي دا جهنم کافر دپاره تیار شوی دی الم تر ان الله سخر لكم ما فی الارض اے تنو ګورې یقینا الله مسخر کړي ستاسو دپاره چې په ځمکه کې دي والفلک او کښتۍ تجري فی البحر الله مسخر کړي کښتۍ چې چلیږي په دریاب کې د الله په حکم ویمسک السماء الله راټینګوي د اسمان لره ان تقع علی الارض د دې نه چې راپرېوځي په ځمکه باندې الله راټینګوي د راپرېوتو د اسمان په ځمکه باندې الا باذنه مگر د الله په حکم ان الله بالناس لرؤوف الرحیم یقینا الله دې په خلکو باندې خامخا نرمي کوونکی مهربان الله نرمي کوي الله مینه کوي محبت کوي خپل بنده سره وهو الذی احیاکم الله ذات چې پیدا کړی تاسو ثم یمیتکم نو بیا مړه کوي تاسو نو ثم یحییکم نو بیا به ژوندي کوي تاسو ان الانسان لکفور یقین انسان خامخا دی ناشکره لکل امة جعلنا منسکا د هر امت د پاره د هر ډلې د پاره جماعت د پاره ګرځولي موږ طریقه د قربانۍ هم ناسکون دي په طریقې باندې قرباني کوونکي فلا ینازعنک فی الامر نو را نکاږي تا دی را نکاږي تا لنا فی الامر په دین کې یا تا باندې غالب نشي دی په دین کې ودعو الی ربک تخراب کو خپل رب طرف ته د خپل رب توحید طرف ته انک لا علی هدی مستقیم یقینا انتقام خا په هدایت سیده باندې صراط مستقیم معنی ہدایت مستقیم معنی
وإن جادلوک کدا خلق جګړه کې استاس را فقل الله اعلم بما تعملون وتوا الله خپويږي پاس باندې تاسو کوم عمل نه کوي الله يحكم بينكم الله فیصله کوي تاسو منځ کې د قیامت پر ورځ فيما كنتم فيه تختلفون پاس کې تاسو به اختلاف کوي علم تعلم ایتن پويږي ان الله يعلم یقینا الله پويږي ما فی السماوات والارض پاس چې اسمانونو کې دي پزما کې دي ان ذلک فی کتاب یقینا دا ټول په کتاب کې ان ذلک علی الله یسیر یقینا دادی په الله باندې آسان ويعبدون من دون الله دا خلق بندگی کوي دا الله نه سوا ما لم ينزل به سلطان چې نه نازل کړي الله پاغي مې څه دلیل وما ليس لهم به علم نشته د خلقو د پاره په دې باندې څه پوها سائلم نشته دلیل نشتی وما للظالمین من نصير نشته ظالمان د پاره څوک مددگار و اذا تتلى عليهم آیاتنا او کله چې لوسته کی په دې باندې آیاتونه زمونږه واضح واضح تعریف فی وجوه الذین کفروا المنکر نو پیجنې بتو په مخونو دا کسانو کې چې کفر کړل خفغان لرا یکادونا نزدی دی یستونا بالذین یتلون علیهم آیاتنا چې حملو کې دی پاکستان باندې چې لولي بیانې په دې باندې آیاتونه زمون قل افو نبئکم بشر من ذالکم وتوانو آیا خبر درکم تاسو لا په شر د دینا شر د اوخم شر څه شی دی ان نار ور دی نو داغي ورته دتلو عمل کول هغه شر دی وعده الله وعده کړل د دې دا کسان سره چې کفر کړل و بیس المصیر ډېر ناکار زید ورتلو دی الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي